السلام علیکم قدردانو دوستانو څنګه یې ښه به زه یم سمی د چینل سمی وید ډاکټر خان سره چې دی زه نن حاضر یم. شاته په بیک ګراونډ کې تاسو ګورئ دا زموږ کلی شاپور دی او نن سبا واورې شوي دي، غرونه چې دي سپین پراته دي، نو دا ټول تاسو ته شاپور کلی ښکاري. شاته په بیک ګراونډ کې مخې ته ځو، نور به موږ تاسو ته هم څه لږ ډېر ښایو. او دا وخت موږ روان یو شاپور سره خوا کې یو کالونی د جوی ورته وایي او هغې طرف ته خیږو. او زموږ یو ملګری دی جمیل، د هغه کور جوړېږي دغلته، چونکې هغه په بحرین کې مشته دی، نو هغه ته موږ راوخیږو او کله کله دا پروګرس چې دی نو دا ورته وښایو. نو زه یم او زما ورور فضل رحیم بهي چې دی نو هغه موږ سره دی، مخکې روان دی. نورې خبرې اترې به هم کوو او تاسو ته به موږ دا علاقه هم ښیو، نو موږ سره اوسئ. کلي نه موږ په دې لار باندې راغلو دی خوا، لاندې خوړ علاقه هم ښکاري. دې ځای ته جوی وایي، دا یو کالونی ده دلته، وړه شن خو نه ده، اوس کافي غټه شوې ده، نو دا جوی ده. او دلته چې دی نو دا کورونه نوي پکې هم جوړېږي. د جمیل کور چې دی نو هغه پورې مخامخ دی، هغه دیوالونه خو لا نه دي شي، پیلرې میلرې شي دي، نو دا د جمیل کور دی دا مخامخ. او دې خوا دا کالونی ده، تاسو لیدی شئ واورې پرتې دي، په غرونو ډېره سیوا پرته ده او دلته خیر لږه لږه ده. نو موږ سره اوسئ، د جمیل د کور به موږ نن چکر لګو. ټیک ده، راځئ د خیر. موږ ولاړ یو د ډاکټر شبیر په کور کې، او چې کوم جوی کالونی کې دی د کلي نه لږ بره راغلی، تاسو ته به موږ د دې لوکیشن ښایو چې دا د کلي نه کوم طرف ته پروت دی او څومره اوچت دی او څومره مزیدار سپاټ دی. نو راځئ ما سره وګورئ او تاسو ته وښایم. مخ زموږ کلی شاپور ښکاري او دې نه دې خوا چې راشي نو دا جوی کالونی ده، ما تاسو ته وویله. او نو هغه د کلي نه بره چې دی نو لږ بره راوخته، ځان له دلته کور جوړ کړو او کار پکې روان دی. ورسره چې دی نو دا نور کورونه هم شاته جوړ دي او تاسو کتی شئ، ډېره مزیداره ویو ده د دې ځای. نو ورسره دا کلی خوړ او غرونه مخې ته به ورشو، تاسو ته به د بل سایډ نه هم دا وښایو. بای روډ په روډ باندې چې جوی کومه علاقه ده د هغه ښکاري لاندې، او دې نه مخې ته تاسو کتی شئ هغه مخامخ برکاڼه کلی ښکاري. او د دې نه چې بیا بره ځې نو کارشټ دا موړی دا ټول علاقه چې ده نو دا بره بیا سپین غر کې چې کوم پکنیک سپاټ دی د برجوال هغې سره میلاویږي. نو دا د ډاکټر صاحب د کور لوکیشن و، ډېر مزیدار او دا ورته روډ راختلی دی، ډاکټر صاحب په خپله راویستی دی داسې په دې ځای کې دا کتی شئ. نو ډېره مزیداره علاقه ده او ډېر ښه ویو ده. دلته موسم چې دی نو هم ډېر مزیدار، خاص کر په ګرمۍ کې چې دی نو یخې یخې هواګانې لګي. فضل رحیم بهي موږ سره ولاړ دی دې ځای کې، ده سره به لږ بهي دا ځای درته څنګه لګي او د ډاکټر صاحب د کور باره کې ستا څه خیال دی؟ او ډېر شاهي ځای جوړ کړلی، ځای هم ډېر مزهناک دی، کور پکې هم ډېر ښکلی جوړ شو او دې ځای نه سیندري لوکیشن هم ډېر ښه لوکیشن باندې پروت دی دا ځای، ډېر مزیدار لوکیشن یې دی او الله دې د ډاکټر صاحب روزي کړي، زر تر زره دې جوړ کړي. نو موږ به تاسو ته یو بل شاټ کې چې دی د جمیل کور هم دې ځای نه موږ ته مخامخ دی، تاسو لیدی شئ دا کوم پیلري چې دي نو دا د جمیل کور دی. نو دې ته به هم موږ خیږو، لږ یو شاټ به د دې ځای هم اخلو. نو موږ سره اوسئ. موږ واپسي ده دا وخت واپس خپل کلي شاپور ته، لږ غونډه کې تاسو سره به دا لار هم شریکه کړو واپسۍ والا. موږ باران د لاسه خو جمیل کور ته ونه ختو، خو کار خو لاندې نه ښکارېده، پیلرې میلرې شي دي. نور څه حساب دی د دې؟ تا سره څه اندازه شته؟ جمیل ته دې څه پیغام دی؟ نو بس انشاءالله کورې بیمانو ته ورسېده او لینټر تیاري پې سټارټ ده. ها لینټر تیاري سټارټ ده انشاءالله، زه شکر دی. نو غن قریب به لینټر هم الله وکړي. نو بس جمیل بھائی ته چې دی نو ته بس ټیک ټاک په آرام اوسه او انشاءالله کار الله پاک ډېر زر وکړو
او دا نور به هم د دې نظر وکړي الله پاک د خیره. او ته چې راځې نو انشاءالله دې به الله تیار او کړی. ته چې راځې نو د خیره موږ به تا بر راولو. خوشحاله او آباد اوسې جمیل وروره. هم تاسو کتی شئ په دې موسم کې داسې ښایسته شین ښکاري، د قدرت نظارې دي تاسو لیدی شئ. دا لار داسې ښکته به کوزه شي ده کته د شاپور مین روډ ته او بیا بازار ته تللی. دا هم د جوی کالونۍ سره ټچ یو کالونۍ ده او دیزي پورې رسېدل ده. لار زمونږ داسې کوششې ده، ډېره ښکلې لار ده، شنه شنه ونې بوټي پکې دي. راځئ په کته به ورځو. دا مونږه روډ ته رارسېدو والی یو، اخري دا پوړۍ دي، بیا زمونږ د شاپور کلی شروع کېږي دې نه، او دا زمونږ مین روډ دی. دا اوس د شاپور کلي مین روډ دی او زمونږ پروګرام هم دې ځای کې اختتام ته رسي. د ټولو اورېدونکو کتونکو او د سپورټ کولو والو ډېره شکریه. خوشحاله او آباد اوسئ او زمونږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. مننه.